اسی عام طور باندې سره څه کی زموږ دا ژوند داسې روان دی داسې په تیزۍ باندې دا د زموږ ډېر مشران په دې کې ناست دي نه لیکن که ته د هغوی نه تپوس وکړې چې تا څومره ټایم تېر کړی دی نو هغه هم هغه جواب کوي چې کوم نوح علیه السلام جواب کړی و. امام غزالي احیاء العلوم کې نقل کوي دا یو صوفي عالم دی هغه وایي د نوح علیه السلام په باره کې نوح علیه السلام نه چا تپوس وکړو چې ژوند دې څنګه تېر کړو الله دې تا خو ډېر زیات عمر تېر کړو 1040 سال 1050 سال دا خپل بابای اعظم نے زیات عمر تیر کړی د آدم علیه السلام نه لیکن هغه ته وایي چې تا څومره وخت تیر کو نو ورته په جواب کې وایي چې یو کمره وي 2 دروازې 10 فوټه کمره ده او 2 دروازې دي په یو دروازه را نه وتم په بل دروازه ووتم دغه عمر یې ختمېدو واله دی خپل ځان برابرول پکار دي د دې وجه نه دنیا کې داسې ژوند تېرول پکار دي چې بالکل عارضي داسې ژوند لکه څرنګه چې نبي صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله هغه ته وویل چې ستا دپاره زه یو ډېر ښه څه شی جوړول غواړي بستره جوړول غواړي کټ جوړول غواړي دا نه چې نبي علیه السلام په بسترې خوب نه دی کړی دا خبره نشته دی په بسترې خوب کړی دی نبي علیه السلام په کټ باندې هم خوب کړی دی خوب یې کړی دی لیکن د ځان دپاره مستقل داسې رهایش چې هغه د څو کالو دپاره چلیږي دا یې نه جوړو نو د هغې په باره کې وویله ورته چې زما مثال خو د هغې شاسوار دی چې د یو ونې د سوري لاندې چې کومه دی نو هغه صرف ارام کوي د غرمې قیلوله کوي او بیا سوری پرېږدي او ځي زمونږ هم دقه حل دی دا هر څه پاتې دي تاسو په خپله باندې سوچ وکړئ ډېر غټ غټ خلک لاړه ډېر غټ غټ سوچونه او فکرونه سوچونه فکرونه دلته سر ته نه رسي د سوچونو فکرونو انتها په جنت کې راځي په دنیا کې د خواهش مطابق د سړي په سلو کې یو خواهش پوره کېږي خو 99 نه پوره کېږي او په جنت کې 100% خواهشات پوره کېږي انسان چې څه غواړي ته به میلاویږي دلته ته سوچونه کوه د شپې ټوله شپه سوچونه سهار کې راپاسي مخ یې تک ژړي سترګې یې تکې توري ټول وجود یې ګډوډي هغه ته سوچونه کړي د دنیا په باره کې ټوله شپه تېره شي بیا لاړ شي د ټینشن ګولۍ خورمه د آرام ګولۍ راله پکار دي یاره ډاکټر صاحب ماله خوب نه راځي معده مې خرابه ده نه دي معده خرابه ده نه دي دماغ خراب دي نه دي سوچ خراب دی هېڅ شي خراب نه دي لیکن چې کوم شي به چې سوچ لګولی دغه سوچ کې ټیک نه دی زه خو ته وکړه که نه لږ خو د دې آخرت په او د دې قبر او د دې مرګ په باره کې ته یو شپه سوچ وکړه تا له خوب راځي که نه راځي خوب بیا راځي که نه راځي خوب خو موږ نه ځکه نه راځي چې اجي هغه نتیجې ته هم خبره رسول نه وي هر یو سوچ د دنیا په باره کې دا دې نتیجې دی کله د شپې یو سوچ رواني د هغې سلسله رواني سهار چې کوم دی بانګ ویلی شي لیکن نتیجه را ونه وځي د دې وجه دې دنیا نه روان یو سفر به کوو هغې سفر دپاره تیاري پکار دی یو توښه پکار ده هغه توښه راته شته او که نشته هغه توښه به مونږ د پیغمبر د هغه د سیرت او صورت او د هغه د طریقه کار نه معلومو او په هغې به چې کومه خیر القرون ورپسې وي چې هغه په مخ د ځمکې باندې د پیغمبرانو نه وروستو بهترین خلک دي بهترین چې د نبي علیه السلام د مرګستیا دپاره غوره کړي دي بهترین خلک دي عبدالله بن مسعود رضی الله عنه فرمایي کتاب العلم فی مشکات دا حدیث نقل کوي ابن مسعود رضی الله عنه د صحابو باره کې فرمایي اختار الله لصحبة نبیه ولاقامة دینه دا ولې زړونه صفاو علم جوړو تکلفات پکې نه وو نو د پیغمبر د مرګستیا دپاره چې کومه ډله پروردګار غوره کړې وه هغه ډله د پیغمبرانو نه وروستو په مخ د ځمکې بهترین خلک دی په هغه خلکو به ورپسې کېږي و د هغوی سیرت ته وګورئ ابن سعد د سعید ابن عامر رضی الله عنه قصه نقل کوي سعید ابن عامر رضی الله عنه دا د جنگ خیبر نه یو څو میاشتې مخکې مسلمان شوی دی سعید ابن عامر رضی الله عنه دا په هغه خلکو کې و چې دی د مشورو د جرګو یو ماهر ترین سړی و د اقتدار او د حکومت په چلولو یو بهترین انسان و د دې وجې نبي علیه السلام چې کله هم حمص د مسلمانانو په اختیار کې راغی نبي علیه السلام اول ولېږو تشته دعوت لپاره چې هلته خلک پوه کړه په دې دین باندې او چې کله هغه مکمل اقتدار مسلمانانو ته میلاو شو د هغې ګورنر شو اوس تاسو په خپله سوچ وکړئ د هغه ګورنرۍ ته ګورئ نن خو مونږ خپل ځان ته سوچ وکړو چې معمولي غوندې اقتدار معمولي غوندې اختیارات معمولي غوندې خبره راشي
د ټولو نه مخکې دا خپل ځان نه لاړې تاو دا دایره به اول داسې دا مې خپل دی دا مې رشته دار دی دا مې زوی دی دا مې پلانکې دی دا مې پلانکې دی لاړې به دې نه تاو مشر چې دی دا د ټولې علاقې مشر دی تاسو ته پته ده چې په تا باندې کوم د رشته دار حقوق دي که نه هغه انفرادي حقوق دي کله چې اجتماعي لحاظ سره سړی د کلي مشر شوي د دې کلي هر فرد ستا زوی دی د دې کلي هر فرد تا ته به داسې ښکاري لکه څنګه چې خپل زوی درته ښکاري دا به نشته دی چې ته وایې دا خو زما رشته دار دي رشته دار خو په تندر کې نن سبا خو د پاټو خبرې دي لیکن سعید ابن عامر رضی الله عنه ته سوچ وکړئ تاسو سعید رضی الله تعالی عنه هغه گورنر دی د حمص حضرت عمر فاروق رضی الله عنه حمص ته لاړ نو جماعت کې خلک راغونډ کړه ورته وایي چې تاسو د گورنر صاحب باندې شکایت شته هغه سم امیر المؤمنین و چې یو سړی په خپله باندې غل نه وي که نه لاندې خلک غله نه وي دا قانون دی چې مشر غل و کشر به غلي چې مشر غل نه و کشر به غل نه وي د کسرا په زمانه کې چې کله د ایران فتح شو نو د حضرت عمر رضی الله عنه په مسجد نبوي کې ناست یو بدوي یو بانډچی را روان دی یو بکسه راوړه حضرت عمر رضی الله عنه مخې ته کېښودله د چمړې بکسه را په هغې باندې چې کومه کار شوی دی هغه ته حیران دی چې دا بکسې ورته کلاو کړه دننه چې په هغې کې کوم جواهرات دي وایي د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه بیت المال چې مالامال شوی دی دغه یوې بکسې د لاسه دی کله چې دغه یو بکسه د ایران نه میلاو شوه نو ټول بیت المال ډک شو د هغې نه دومره زیات قیمتي جواهراتو حضرت عمر داسې وکتل او ویې ورته وایي عجیبه قمقل سړی او ورته وایي ولې وایي دومره قیمتي جواهرات تا د ایران نه راغېستې دي او پیدل لا منډې وهي او دلته یې ما ته راورسول نو دا تا خپل کور ته ولې نه وړه تا نه حضرت عمر څه خبرېدو هغه ورته وایي عمر ستا د ایر نه مې نه دي راوړي که تا امیر المؤمنین یې یې زما امیر المؤمنین خو ستا د ایر نه ما نه دي راوړي ما د هغه چا د ایر نه راوړي دي چې هغه ما په هر ځای کېږي دا ولې حضرت عمر رضی الله عنه غل نه و دا خو چې سړی مشر غلی جو کشران ټول غلی تاسو د خپل اقتدار ته نه ګورئ چې په دې اقتدار کې کله مشر غل راشي د هغې ټول وزیران غلی یو که نه او چې یو معمولي غوندې یو افسر برابر یو ملک صاحب راغلی او له ګزاره یې کوله د هغې سره لاندې د عمله څنګه برابر شوي وه خبر همداره مشران برابرول پکار دي مشر چې ټیکي کشر به ټیکي حضرت عمر رضی الله عنه چې کله ټیکو لاندې عمله ټیکه وه بیا د حضرت عثمان رضی الله عنه نه بعد بیا د حضرت علی رضی الله عنه او حضرت معاویه رضی الله عنه نه بعد فضا خرابه شوه چې کله د حضرت معاویه رضی الله عنه نه بعد بنو امیه فضا خرابه کړه نو بره ګډوډو لاندې ګډوډو بره قاتلانو لاندې قاتلانو حجاج قاتلو د لاندې پسې قاتلانو ټول چې کوم دین ظالمانو لیکن چې بیا یو نیک سړی راغی عمر ابن عبدالعزیز هر څه بیرته برابر هغه خلکو دې څلور شوي نه وی لاسونه یې څلور شوي نه وو لیکن چې کله اقتدار اعظم چاته میلاو شو عمر ابن عبدالعزیز برابر شو لاندې څو خلک برابر شو بیا انصاف بیا د سیرت عمر ابن عبدالعزیز یو سیرت کتاب دی په هغې یو قصه نقل کوي ویل یو شپونکی چې دی نو هغه په ګډو کې ولاړ دی چې په شړ بیابان کې ناګانې چغې کړې وایي چې عمر ابن عبدالعزیز وفات یو سړي اواز واورېد ورته ویل وایي دا څه عجیبه سړی د بیزو په منځ کې ولاړ دی عمر ابن عبدالعزیز وفات شو عمر ابن عبدالعزیز په دمشق کې دی او ته د هغې نه په سلو میله لرې تا ته څه پته ولګېدله هغه ورته ویل ما ته پته ولګېدله د دنیا نه امان اوچت شو رحمت اوچت شو وایي څنګه وایي ما دا بیزې ساتلې د دې څه دپاره 2 کاله وشو او دا شرمخان او دا ګیدړان دا زما د بیزو سره یو ځای ګرځېدل خو په دې 2 کالو 2 میاشتو کې په دې بیزې باندې شرمخ حمله نه ده کړې چې کله د عمر ابن عبدالعزیز حکومت و اوس ما ته دا پته ولګېده چې سحر زما د عجب دي چې د شرمخ پې حمله وکړه او زخمي یې کړه زه په دې باندې پوه شوم چې رحمت ته دنیا نه لاړ او هغه د دې پرېښودلی وې دنګل پیدل لا روان دی چې کله راورسېد دمشق ته پته ولګېده چې عمر ابن عبدالعزیز وفات شوی عمر ابن عبدالعزیز چې وفات شو هغه رحمت هم داسې اوچت شو مونږ انفرادي اعمالو کې هم په قهر کې مبتلا یو لیکن اجتماعي اعمالو د لاسه چې کومه دنیا تباه کېږي دا چې کومه تباهي روانه ده اجتماعي لحاظ سره روانه ده دا چې کوم قهر دی کوم لپیټ دی
نو سعید بن عامر رضی الله عنه په باره باندې یو سړی پاسې د 3 شکایت یې وکړ. یو شکایت یې دا وکړو چې امیر المؤمنین دې د سحر چې دی نو چې کله نور اوچت شي د کور نه راوځي فیصلو ته او جرګو ته او د خلکو دغه لپاره راوځي خدمت لپاره. یو شکایت یې دا دی. نو حضرت عمر رضی الله عنه ته وفرمایل چې دا خو هذا عظیم، دا خو عظیم شکایت دی. ویل 2 نمبر شکایت هغه ورته 2 نمبر شکایت چې زما دا دی 15 دن بعد یو چټي کوي، یو چټي کوي 15 ورځې بعد نو دا خلک پسې کوي چټي کوي. نو حضرت عمر رضی الله عنه ته فرمایي وایي چې دا خو د دین او خطرناکه مسله ده. ویل بل شکایت وایي 3 شکایت چې دا دی چې د شپې چې کومه دی نو ماسخوتن د مانځه نه بعد دې ځای نه راوځي. ویل دا د هغې نه زیات غټ شکایت دی. ویل دا ولې؟ نو هغه ورته ویل امیر المؤمنین ما خو نه ښکاره کوله خو اوس به دا خپل صفایي کومه. ویل او صفایي خو به خامخا چې. نو هغه ورته جواب کې وایي وایي د سهار د وخته ځکه نه راوځم چې مونځ وکړم، د مانځه نه بعد جومات کې ناست یم، دا چې کله کور ته لاړ شم نو په کور کې هېڅ ته خوراک نه وي. نو په دې انتظار باندې ناست یو چې که چېرته له څوک څه راوړي یا دانه کجوره راوړي یا بل څوک څه تحفه راوړي یا چې ته شوده میلاو شي نو چې هغه وڅکمه معمولي غوندي. نو د ماسخوتن د مانځه پورې زه بیا په دې خلقو کې ګرځم، په جومات کې ناست یم، فیصلې کومه، نهار سهار چاته دا پته هم نه لګي چې ده څه خوړل دي که نه. حضرت عمر د دې خبرو ته ګوري حیران دی. د 15 ورځې بعد چټي ولې کې او چټي ځکه کومه چې زما هم دغه یو لنګ دی، نه مې کمیس دی نه مې څادر شته دی، دغه یو لنګ دی. نو دا یو لنګ 15 ورځې بعد وینځم. د شپې ځکه نه شم وینځلی، د شپې کله موسم خراب وي یا یخني یا سیند په ځان اچو، نو زما هم دغه یو لنګ دی. 15 ورځې بعد چې دا وینځي ما په کوټه کې ناست یم، نو چټي خامخا کوم. ویل د شپې ولې نه راوځي؟ وایي ټوله ورځ د فرایضو نه او د واجباتو نه علاوه زه نه مستحبات کولی شم، نه نوافل کولی شم، نه تلاوت کولی شم. ټوله ورځ د سهار نه واله تر ماسخوتنه پورې د قوم خدمت کومه، د ماسخوتن نه واله تر سبا ختلو پورې زه چې د پروردګار په عبادت کې مشغول یم. بس دغه مې پروردګار ته ورکړی دی او دا مې د مخلوق ته دا ټایم ورکړی دی. وسط فیصله وکړه امیر المؤمنین حضرت عمر رضی الله عنه دومره کلک سړی و، دومره کلک هغه بې اختیاره چې کومه دی په ژړا شو. وایي د همت گورنر او دومره عظیم گورنر چې هغه د مشورو په خپل خاندان کې دا کم یو حیثیت و، نن هغه دارې گورنر دی، دا هغه دغه ژوند دی. دا ورې مونږ ته چې دې دپاره بسکو ځان ته وایي، ځان ته چې اقتدار دې په لاس کې راشي نو لږ دا زړه ټینګوه دې روپو ته، لږ چې کوم دی دې راشنونو ته دا زړه ټینګوه، هسې نه چې سبا له لاړ شي بیا به دا راشن په کار نه راځي، دا روپۍ دې په کار نه راځي. څوک درته په دې بکس کې چې کوم دی په دې صندوق کې په دې قبر کې روپۍ نه ږدي، په دې کې ستا سره اعمال دي، بل څه شی نه دي. دا د اعمالو بکس دی، په دې کې د اعمالو تپوس کېږي. د دې ونې هغه خلکو جړه ده، هغوی فریاد کولو. هغه خلک زموږ لپاره نمونه دي، نقش قدم زموږ د هغوی په نقش قدم په کار دی چې په هغوی ورپسې شو. دا دنیا روانه ده. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه یو جلیل القدر صحابي دی، هغه د جرګو د مشورو، هغه د مصر گورنر، هغه عمر رضی الله تعالی عنه چې کله وفات کېدو نو داسې جړله چې زوی ورته وایي عبدالله د عمر رضی الله عنه. عبدالله چې کوم صحابي دی چې په صحابو کې د ټول نه زیات احادیث لیکل چې دي نو هغه عبدالله لیکل دي. څه د بره 6,000 احادیث یې لیکلي دي، اگر که نقل شوي چې لږ دي 2,000 چې نقل شوي دي، لیکن لیکل یې ډېر زیات کړي دي. هغه ورته پلار ته دومره جاړې، دومره بې اختیاره جاړې، تا د پیغمبر دعا کړې ده، ته صحابي یې، تا دومره اعمال کړي، دومره جهادونه دې کړي دي، ته جاړې ولې؟ هغه ورته وایي بچیه ډېر ګران ځای دی، ډېر ګران ځای دی. ولې هغوی نه پوهېدل، په هغو کې عقل نه و، هغه د سوچ د فکر خاوندان نه و، هغوی زموږ نه په عقل کې اوچت نه و، زموږ نه دماغو کار نه کوو زیات. هغوی خو هغه قومونه او هغه وطنونه مسلط کړي وو چې هغوی ځان ته سویل ښکرونه او ښکرونه. د ایران مقابله چا پلار نه شو کولی، د روم مقابله چا پلار نه شو کولی. دو ویټو پاور په دنیا باندې وو، یو چې د نو رومو عیسایانو او بل طرف د فارسیان اتش پرستو ایرانیان کسرا دلیو. نن خدا بلا ویټو پاور دی، چین ویټو پاور، انډیا ویټو پاور، امریکا ویټو پاور دي چې په دنیا دي. هغه قسم دو طاقتونه په ټولې دنیا کې چا به چې د هغې خلاف سر اوچتون هغه مکمل ختمول، لیکن هغه دواړه ویټو پاور د هغې خلکو د خپو لاندې راغلي دي، د هغې خلکو د خپو لاندې راغلي دي، کومه خپې بلخپې ګرځېدل، کومه سرتور سرو،
د کوم چا چې په تن باندې جامې نه وي خو د هغوی په لاس کې چې کوم شمشیر و د هغې شمشیر او د هغې ایمان نه خلک تېرېدل او کردار صفا و نن خو زموږ کردار صفا نه دی که مونږ خبرې کوو هغه خبرې هم پالتو دي ځکه چې زموږ قول او فعل برابر نه دی زموږ کردار ټیک نه دی نو زموږ د کردار نه به خلک څه وکړي صحابو په خپل کردار باندې د دنیا پټه کړې ده دا یوازې په خبرو نه ده چې خپلې خبرې خلکو ته مخکې کولې هغو ته به چې خلکو وکتل حیران به شو د غاسان بادشاه یو الچي رالېږلی دی خپل د ملاقات حضرت عمر فاروق رضی الله عنه لپاره حضرت عمر فاروق په مدینې او په مکې باندې یهود عیسایان بند کړي وایي دا به دلته نه دا دوی سزا ده دوی ته ښه پته ده چې دا مدینه او دا مکه د آخري پیغمبر هغه مسکن دی دا یې دارالهجرت دی نو دوی باندې پابندي وه نو چې کله هغه الچي راغی الچي ته به اجازت ځکه به استازی به تپوس یې وکړو امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی الله عنه په کوم ځای کې دی نو هغوی ورته ویلي د غرمې ټایم یې قیلوله کوي ویل په کوم ځای کې قیلوله کوي وایي داسې بهر وتی دی نو وایي یوازې وتی دی ویل یوازې وتی دی نن خو زمونږ یو ممبر صاحب روان یو وزیر صاحب و نو 14 ګاډي پسې وروسته وي 14 چې مخکې یو ټول خلک چې کوم دی وزیر اعلی صاحب چې راځي خو بیا پرېږده بیا خو هر څه چې کوم دی جامې دا ولې دا د الله نه هېرېږي کم خلک چې د مخلوق نه هېرېږي او د خالق نه هېرېږي هغه به خامخا هېرېږي او کم خلک د خالق نه هېرېږي د مخلوق نه هېرېږي هغه د هېڅ چا نه هېرېږي هغه د خالق نه هېرېدو نو د مخلوق نه هېرېدو نو په هغه ځای کې پروت دی دی راغی ګوري د کیکر د بوټي لاندې پروت دی او کاڼی سر ته یې ښودی ودرېد څومره امیر المؤمنین دی په پاکستان یې حکومت و په هندوستان یې حکومت و په ایران باندې حکومت و د سعودي عرب مقدار له حکومت دی د نیمې دنیا حکمران دی د نیمې دنیا حکمران هغه د کیکر د بوټي لاندې قیلوله کوي دی چې راغی ورته وکتل د جامو ته ورله وکتل ابن سعد نقل کوي په کپلو کې 40 ټوکړې وې 40 ټوکړې دا خوند چا سره کوي دا د مشر سره کوي دا چې کله مشر یې کله هغه د قوم مشر یې هغه داسې هلې پته ولګي هغه څه فایده کوي د قوم مشر دی او 40 ټوکړې په جامو کې دي او ورته وویل چې دا امیر المؤمنین دی دا حضرت عمر دی ویلاو والله په ټولې دنیا حکومت کولی خو چې کله حضرت عمر رضی الله عنه سترګې ښکلا وکړې نو بیا الچي هغه ته بره نه دي کتل ځکه د هغه په سترګو کې بیا ایمان و دی ښکته کتل او دا یې ورته وویل ما خو عیسایان بند کړي دي په مدینه باندې خو ته الچي تا ته پته ده ته استاد خپله خبره زر کوو زر ده واپس ده دا ولي ایمان و پکې د خالق یره ورسره وه د مخلوق نه هېرېدل هغې خلکو به د ټولې دنیا باندې حکمراني کړې ده نن خو چې مسلمان خوار دی او ذلیله دی د هغې وجه دا ده چې کوم صفات هغه د غلبي و هغې پرېښوده لټون اولنی صفت د غلبي قرآن مجید دی نن موږ خپل هغه کتاب چې هغې ته کلام الله وایي کلام الله د کلام الله لپاره حکم دا دی چې بیا اودسه یې که نه نو قرآن په لاس کې نه راړي چې جنب یې نو قرآن به په لاس کې نه راړي تلاوت پې هم نه کوي چې حایضه یې تلاوت په نه کوي چې نتاسه ښځه تلاوت په نه کوي دا ولې دا د کتاب صفت ذکر دا د الله صفت دی دا د الله کلام دی نور کتابونه بیا اودسه راغېستی شي نور کتابونه جنب ویلی شي د هغې مطالعه کولی شي لیکن د قرآن مجید په یاد باندې جنب تلاوت نه شي کولی هغې دپاره شک دا دی چې دی به څه کوي غسل به کوي د هغې کلام مونږ پرېښی دی چې کلام پرېښودلو مغلوب شو لاندې ښکته روان یو کومه مرتبه چې مونږ له پکار وه هغه مرتبه مونږ ته میلاو نه شوه د هغې وجه دا دی چې کوم کتاب باندې خلک اوچتېږي ان الله یرفع بهذا الکتاب اقواما ویضع بآخرین حضرت عمر فاروق رضی الله عنه هغه خپل گورنر چې کوم د مکې گورنر دی امام مسلم د هغه حکایت نقل کوي نافع نومې دی د هغه د دینه چې کله راغی نافع ابن سلیمان نا ورته وایي چې مکه دې چا ته پرېښې ده وی عبدالرحمن ابن ابزا رضی الله عنه ته یې پرېښې ده ویل څه چې دی موالیو لنا زموږ غلام دی آزاد کرده غلام دی ویل عجیبه سړی تا مکه چې کومه دی نو هغه ته پرېښودله د مکې خلک به څنګه جدن راټینګوي حال لاره چې حضرت عمر رضی الله عنه ته ښه پته وه چې ده فیصله کړي څه به یې کړي خو هغه صفت یې معلوموي چې په دې سړي کې څه صفت دی نا ورته ویل امیر المؤمنین هغه څه دی عالم بالفرایض دی قرآن مجید کې ډېر ماهر دی په علم میراث کې ډېر ماهر دی ځکه مې پرېښی دی ځکه مې هغه خپل قایم مقام نایب ګورنر جوړ کړی
او ورته جواب کې وایي صدق رسول الله صلی الله علیه وسلم ډېر رښتیا پیغمبر فرمایلی دي ان الله يرفع بهذا الكتاب اقواما ويذو باخرين. پخوا نه یهودیانو د قرآن مجید مخالفت کړو، د هغې د ختمولو دپاره مختلف پرچاري کړي وې. کله به ویله شیعګان تاسو ته پته ده دا شیعګان دي یهودیانو راایستلي دي، د شیعګانو په دې دین کې چې راایستلي دي دا د یهودیانو راایستلي دي. ویل 40 سپارونه 10 سپارې داسې ورکې شوي دي. کله به د حضرت علی رضی الله عنه آیاتونه چې کټ شوي دي یهودو شیعګان نه وایي خلک یې څه کړه په تشویش کې واچول. د هغې نه پسې بله ډله راوایسته. هر زمانې کې روانه بر صغیر پاک و هند کې تاسو ته قادیانان نه وایسته. نو قادیانانو درته شروع وکړه چې دا آیت پکې داسې دی او دا آیت پکې داسې دی او جهاد پکې منسوخ دی او میراث پکې منسوخ دی. دا چل دی په هغې باندې کار ونه شو. علما د حق په هر ځای کې موجود دي. الله تعالی چې په هر زمانې کې علمای حق ساتي که نه څه پکې دی. د هغه زمانې علما چې وو هغه دیوبند او د پاکستان او د چاپېر بر صغیر پاک و هند کې څومره وو هغه راپاڅېدل کلکه مقابله وکړه. د هغې نه پس په بل شکل یې پرویزیان راوایسته، احمدیان او پرویزیان یې راوایسته. ورته پرویزیانو چې کومه دی نو د قرآن مخالفت پرېښودلو نو د هغې دپاره بله طریقه ایجاد کړه. بله طریقه څه وه؟ ځکه د قرآن تفسیر به ورته په څه باندې کې د قرآن تفسیر په حدیثو باندې کې نو حدیث یې هله ګډوډ کړه. ویل دا حدیث ټیک نه دی، عام ختم شو. اوس چې کومه دی په مختلفو طریقو باندې انجوز راوځي، په مختلف طریقو باندې نور خلک دي د مسلمانانو په شکل کې، هغه د بزرګانو په شکل کې، هغه د نورو خلکو په شکل کې د قرآن مخالفت کوي په مختلفو طریقو باندې. څوک وایي دا چې کومه دی د دین طریقه نه ده، څوک وایي قرآن څوک جوړ کړی؟ حضرت عمر جوړ کړی نه دی. دا 1.5 لک صحابه چې کومې متلو جوړ کړي، دا 1.5 لک صحابه چا جوړ کړي؟ قرآن نه دی جوړ کړي. نبی علیه السلام صحابو ته قرآن وایو که د کسرا او د ورور قصې ورته کولې او که نه چېرته د نورو چې دین پخواني متلې ورته کولې الف لیلا یې ورته ویله. خو دا قرآن مجید یې ورته وایو. په دې قرآن مجید باندې صحابه جوړ شوي دي. هغه کوم کتاب چې د عزت کتاب و هغه موږ پرېښودو که نه. تاسو ته پته ده خفه کېږئ ما. اوس نن سبا سکولونه شروع شوي دي. د دې سکولونو زما خپل سوچ دا دی، دا خپلې نظریې موافق خبره کوم، تاسو اتفاق راسره شوی او که نه شي. د ماسپښین لمانځه نه بعده په دې جوماتونو کې د دې ماشومانو د درسونو دپاره چې کوم سبقونو دپاره د قاریانو صاحبانو د مجیانو حضراتو چې کومه دی څه وړې وړې مدرسې جوړې کړو. هغې له به دا ماشومان ته سبق له. زما خپل سوچ دا دی چې نن موږ په اتانیز باندې غولېږو او بیا د باچا خان بابا خبره خو ته یاده ده که نه؟ وایي پښتون د اتانیز نه ټوک نه شي والی. نور قومونه خو پرېږده خو پښتون یادوي. وایي دا اتانیز نه ټوک نه شي والی. نو هلته چې پای کې پیسې را شي سم وله به چلېږي، زم وله به چلېږم، هغه وله به چلېږي. یاره هلته غنم میلاوېږي، جوار میلاوېږي، ډوډۍ میلاوېږي، پیسې میلاوېږي، دوایي میلاوېږي. او څه وایي ورته سبق ورته څه وایي؟ کم سبق دی پکې. لیکن چېرته تاسو حکومت پاکستان یا نور دي چې خلک هغه خو دا پرېږده، هغه عرب هغه نور مسلمانانو ملکونه چېرته داسې مدارس جوړ کړي دي چې هلکه راشه دي مسلمانانو ته د ماسپښین د لمانځه نه بعد پکې چې ماشومانو ته څه جوړ کړي. هغه دي اسلامي تنظیمونو چې ټرسټونه جوړ کړي هغه هم بند کړه، هغه هم بند کړه. اوس زما خپل سوچ دا دی دا ماشومان دي سپارو نه اړئ چې هغه ماشومان به په کور کې وایي خپل مور پلار ته چې هغه ټوله ورځ فوټبال کوي، هغه کرکټونه کوي، هغه بیډمنټن کوي، هغه دا شی کوي، دا شی کوي. زه جومات ته ورځم هلته خو هغوی ته چې کوم دی فروټ میلاوېږي، انډې ورته میلاوېږي، شوده ورته میلاوېږي. او زه خو چې جومات ته ځم قاري صاحب ما په الف با تاسا باندې وهیم هلته ورځم. نو خپل سوچ دا دی چې د اسلام زموږ نه ورې اخلي په څه طریقه باندې. سوچ او فکر زموږ دې ته نه رسېدلی. کله به ورسي هله به ورسي چې کله موږ غر کېږو، چې کله آخري انجام ته ورسو هله به رسي. او کله چې دې کندې ته وروغورځېږو هله به موږ ته پته ولګي چې په دغه ځای کې به هېڅ څوک نه میلاوېږي، یا به نه تا ته شوده میلاوېږي، نه به ته اوبه میلاوېږي، هېڅ شی به نه میلاوېږي. هلته به تا ته چې به خپل عمل دې چې مخې ته ولاړي. نو چې کله په ښایسته شکل کې راغی او ښایسته خوشبویي دې ختن ته به ورته وایې چې څومره ښایسته انسان یې، څومره بهترین انسان یې، څومره مزدار بوی در رخېږي، څومره کمالي یې، دا ته څوک یې، د کوم ځای کې نه راغلی، زما د راحت دپاره، زما د اطمینان دپاره ته چا رالېږلی، د کوم تربیت چې یې؟ نو هغه به ورته په جواب کې وایي وایي زه ستا هغه عمل یم، ستا هغه عمل چې په دنیا کې زه په تا راپاسه سور روان وم، تا خپل ټول خواهشات پرېښي، ټول خواهشات دې پرېښو، زه دې اخیستی وم، زه ستا هغه عمل یم. اوس مه خفه کېږه. نم که نومة العروس اوده شه اوس خف ارام به
بس اوس خوب کوه تا ته به څه تکلیف نه وي او چې کله د یو بدترین شکل څخه بوی دې خېږي انتهایی په بد شکل کې دی ورته وایي چې ما خو په دنیا کې ډېر وخت تېر کړی دی داسې بدترین انسان خو مالدلی نه لکه ته چې داسې څخه او ګنده بوی ما خو لیدلی نه دی لکه دا ستا نه چې کوم بوی خېږي دا ته څوک یې د کوم ځای نه راغلی کمې غم چې کومه دی نه ما ته راغم کړی نا به ورته وایي زه ستا هغه عمل یم چې ته به راپاڅېده زه به لاندې وم ما به د پیټ په دې خواهش پسې مه ده او ته په خواهش پسې به دې منډې والې زه ستا هغه عمل یم اوس په ته زمانه چې دی ارام ونه کې اوس په تا ته راحت میلاو نه شي الله تعالی دې مونږ ته توفیق راکړي د نیکۍ کولو چې دې قبر دپاره سلک سویسو آخري یو حدیث کې ویله دې لفظي ترجمه ته کوم نو خبره ختموه دا د حضرت ابو هریره رضی الله عنه حدیث ته امام بخاري نقل کړی نبی علیہ السلام فرمایي چې قیامت کله قایم شي او دا محشر میدانی نو په دې ځګونو کې بیا څه سوری نه وي د هر چې مو الله د سوري نه علاوه بل سوری به نه میلاوېږي نه به چا ځان چبوتره جوړه کړي نه به چا ځان سفر جوړ کړی نه به چا ځان بلډینګ جوړ کړی نه به هلته بل څه وټلي چې ته به زه مالداره سړی یم هلته به لاړ شم نه به کیسه درخواست چلېږي چې زه درخواست به ورکړم ما ته به څه شی راکړي نه به څوک ټینټونه او خیمې لګوي تعالی هلته صرف د هر شي مو الله سوری دی ته به زه خو زورور یم په خپله به لاړ شم تا سره به هېڅ هم نه هر انسان سرتور سر خپې بلخپې ناسونه ته په تن به جامې نه وي په خپو به پیزار نه وي په سر باندې به چترۍ نه وي نه به پې ټوپۍ نه په کولي نه به پې سفر وي نه به پې چت دقه شانتې د یارو مددګار به ټول انسانان ولاړي حد درجې ګرمي وي د پروردګار قهر به انتها ته رسېدلی د پروردګار غصه به انتها ته رسېدلی خو لیکن سره دې نه په دغه وخت کې هم د پروردګار د رحم د سایې لاندې د عرش مولا د سایې لاندې به اووه کسان دي اوس په خپله سوچ کوو چې په دې اوو کې مونږ یو که نه یو نمبر 1 الامام العادل هغه مشر امام بادشاه یوازې نه هغه مشر چې هغه منصف وي عادل بادشاه دا خپل ځان سره انصاف کوي او د بل سره انصاف کوي خپل ځان باندې ظلم نه کوي بل باندې ظلم نه کوي اوس په خپله سوچ په کار دی مونږ پکې یو چا مې نه راځي دویم نمبر ورجل قلبه معلق فی المساجد چې زړه یې تړلی شوی د جوماتونو سره بل حدیث کې راځي چې جومات نه وځي نو دا سوچ یې چېرې بل منزله به ځم مونځ له به ځمه د جومات صفایي د جومات آبادي د جومات عزت کې قدر کوي دا شته که نشته او سوچ کول غواړي جومات سره هم څومره تعلق دی دریم نمبر دو کسان یې ورجلان تحابا فی الله اجتمع علیه وتفرق علیه دو کسان د الله د رضا دپاره د یو بل سره تعلق ساتي هیڅ دنیوي اغراض نشته که جدا کېږي او که یو ځای کېږي غرض یې څه وي لله فی الله د الله د محبت د الله د رضا دپاره یو ځای کېږي اوس په دې ګروپ کې یو که نه یو څلورم نمبر ورجل دعاته امرأة ذات حسب وجمال وقال اني اخاف الله یو سړی دی هغه ته په ګناه کولو باندې مطلب دا نه چې یوازې ته ښځه دعوت ورکړي د ګناه کولو چې دی نو په دې باندې اختیار راشي په ګناه باندې قابو راشي او دی وایي چې زه الله نه یېرېږم دا ګناه نه شم کولی وایي دا رب دې شته که نه او که نه هسې مې زبان چې کومه دی نو زبرګان یو بې اختیار زبرګان د طاقت نه بهر چې کوم زبرګان او که نه اختیار هم راشي بیا ګناه کوو که نه کوو اوس په دې باب کې یو که نه یو بیا یو سړی دی دعو الله خالیا ففاضت عیناه الله یادوي ځان له ناست دی خپل اعمال ځان ته مخې ته کړي او دی یو دم بې اختیاره په جړا شي اوس سوچ کول غواړي چې داسې یو ځان ته محاسبه کړې ده چېرته هم داسې یو سوچ کړی دی یو ذکر او فکر همداسې کړی دی چې د هغې د وجې نه مونږ جړا او فریاد کړی دی یا یو سړی دی خیرات کوي صدقه کوي دومره پټه کوي په اخفاها دومره پټه کوي چې دا ګس لاس ته د ښی لاس ته معلوم نه شي پته ورته ونه لګي داسې هم ګړي ده چېرته په داسې سوچ کې چېرته پرېوتي یو په دې فکر کې پرېوتي یو چې هلکه داسې خیرات کوم دې صدقه کوم خو صدقې داسې کوو چې خلک یې خبر شي زمونږ د خلکو د خیراتونو نه د سیاسي پارټو چې کوم دي ډنډې جوړې شوي دي هغوی چې دا خبره که غل شی جوړوي نه د پاسه پې بورډ لګولی او که میچازلې جوړوي نه پې بورډ لګولی او د هغې دپاره ممبر صاحب راوله وزیر صاحب راوله بل صاحب راوله هلکه ابتتاب کله که دې ابتتاب څه ضرورت دی پخوا نه یو دور تېر شوی د زیات صاحب په هغې کې به د ابتتاګانو نه څو خبر هم نه په هغې به خدای دنیا کارونه کېده چې د بورډ به پې هم نه لګېدو دوی به پې راشي بورډ به پې ولګي دا بورډ په سیاسي لحاظ سره د اسلامي د پاکستان په آیین کې د بورډ د لګولو سره قانون نشته دې پکې څنګه دا بورډ لګول دا د پلار کور راوړي دا پیسې دا خو ستا چې کومې د خزانې راغلي ستا پیسې دي
پتا باندې لګي سر به بورډ ولګي نو کار شي کې به داګه لپاره بورډ دی څنګه خیراتونه بورډونه جوړ شوی دي چې جنډې دي جوړې شوی دي چرته چې خیرات دي پټه کوي او دام پر ازنه چې خامخا مولا له ور کوي او چې چرته څوک محتاج هغه له ور کوي او دام پر ازنه چې خامخا مدرسو له ور کوي که په گاوند کې څوک غریب نه هغه نه ور کوي هغه هم دې رشتہ دار دي غریب نه هغه نه ور کوي څه ځګی ته ګوره هغه څنګه خرڅ کوي الله تعالی دې عمل کول توفیق راکړي او ما یې دې برابر